عزیزانو عرض میں داو چې ډېر لوی خیال د دې ژبې ساتل پکار دغه ژبه ده چې دنیا به په دوست هم کې او دغه ژبه ده چې دنیا به په دشمن هم. یو بادشاہ خپل وزیر ته وایي چې ما د پاره نن د ښکار غوښه پکار ده، د ښکار غوښه راوړه، خو دا مې واوره چې ښکار وکړي په هغې کې چې کومه خوناکه تیکۍ نو هغه وریتکه او ماله یې راوړه. او وزیر لاړو، وزیر هم پوی وزیرو، دا زمونږ د پاکستانیانو غوندې کوسه ډب وزیر نه و، عقل یې لرلو. هغه ورځ مې یو وزیر نه تپوس وکړم دا جنیجو څه هوښیار سړی دی؟ جنیجو پیژنئ؟ ما وی وزیر صاحب دا جنیجو څه هوښیار سړی دی؟ ما ته هوښیار نه دی، شریف سړی دی. هوښیار نه دی، وی شریف سړی دی. نو زمونږ غوندې نه دا هوښیار وزیر، قابل او ذی فهم او ذی هوش وزیر. لاړو ښکار یې وکړ او دا ښکار ژبه یې وریته کړه او بادشاه ته یې راوړه. نو بادشاه ورته ویل چې په ښکار کې ښه تیکه دا ده. اوس ښکار کې خو وزر وي، پتون وي، سینه وي، کلیجی وي، زړه وي، خوناکې تیکې پکې دغه وي. وزیر ورته ویل صاحب په خدای قسم چې په ښکار کې د دې نه ښه تیکه بله نه وه، د دې ژبې نه ښه تیکه بله نه وه. وی ښه ده نو سبا به بیا ښکار کې او چې په ښکار کې کومه خرابه تیکه وي نو ابه وریتې او ماله به یې راوړې. وزیر بیا لاړو، بیا ښکار وکړو، بیا یې وله ژبه وریته کړه او رایې وړه. بادشاه ورته ګوري چې اوس دې په سولی خېجوم. پرون مې چې درته ویلي چې ښه تیکه پکې وریته که او ماله یې راوړه نو هم دې ژبه راوړه، او نن مې چې درته ویلي چې خرابه تیکه پکې وریته که او ماله یې راوړه نو هم دې ژبه راوړه. وزیر ورته وی بادشاه قبله عالم د سر سلامتیا غواړم، په خدای قسم که ښه شی دی نو هم دغه ژبه ده او که خراب شی دی نو هم دغه ژبه ده. دغه ژبه ده چې سړی به جنت لمبوزي او دغه ژبه ده چې سړی به جهنم لم. بادشاه ورته ویل ټیک، والله العظیم ته د نن نه بعد ما د ټولو وزیرانو مشر وزیر کړ، ستا دومره لوی عقل. نو عزیزانو علما لیکي چې د پیغمبر غرض دا اوس پیغمبر نه لوی حکیم او لوی پوی په دې کائنات کې بل څوک، په دې کائنات کې لوی پوی خدای دی او دویم نمبر پوی ورپسې جناب محمد رسول الله. نو د پیغمبر فهم ته ګوره چې په حدیث کې اول ژبه ذکر کوي چې کوم یو مسلمان بهتر مسلمان دی نو پیغمبرو فرمایل من سلم المسلمون من لسانه و یده، چې بچ پاتې شي خلق ستا د ژبې د ضرب نه او ستا د لاس د ضرب. علماو یو واقع لیکلې ده، و یو سړی او غریب غوندې غره ته به تلو، لرګي به یې کول، آب یې راوړه او بیا به یې خرڅول. په غره کې یو د جناتو کې یو قسم چې دی د دیوانو دی. نو یو دیو په دې غره کې ورته ملاو شو، ورته یې لکه څه کوې؟ وی صاحب لرګي کوم، دا وړم بیا خرڅوم. دیو ورته وی چې ښه ده داسې چل دی چې راشه ما سره یو غر دی، د هغې لرګي وړه او خرڅوی او زما او ستا به یارانه وي، بس چې راشې زه او ته به یو ساعت مجلس سره کوو، بیا لرګي وړه او بیا خرڅ. سړی بوتلو د چندړو غر ته. چندړ به ګویا عزیزانو تاسو لیدلی یا نه، او ډېر بهترین لرګی په دنیا د خدای کې داسې خوشبویه شی به دې بل نه یې لیدلی لکه د چندړو لختې چې بوی. یو کونټه یې چاره کړې ده، د چندړو کونټه یې ده داسې د لاس چې ولا داسې وروړي نو ټوله ورځ به دې بیا د لاس نه بوی.
تاسو خیال راغی. نو د چندڼو یو بهترین لرګی دی چې د الله په خصوصي مهربانۍ پیدا شوی دی او عام طور په دې غرونو کې د دیو دغه سړي اشنایي شوه. سړی بتلو دیو سره د سات نیم مجلس وکړو، بیا به د چندڼو لرګي راوړه او خرڅول. لوی مالدار شو. چې لوی مالدار شو نو څو ورځې دا سړی بیمار شو، غره ته لاندړو. چې غره ته لاندړو دیو خیال وکړو چې دا زما یار نه راځي، راته ښکاري چې بیمار دی. اوس کور ماته نه دی معلوم. خو زه پاس نه به وګورم د شپې چې کم کور کې ډیوه بلیږي نو هغه کور کې پخوا به ډیوه هغه کور کې بلیده چې کم کور کې به بیمار و. هر کور کې ډیوې چرته بلیدې یا ټوله شپه ډیوې چا بلولې او کم کور کې به بیمار و نو هغه ته به ډیوه بلیده. پاس نه کتلی یو کور کې نری غوندې رڼا ختن را روان شوی دی چې راغلی مغه د یار کور آواز یې کړی چې ورته چا د غره اشنا دی راغلی دی ستا تپوس ته. ښه جي دننه راشي د انسان په شکل کې دی او په کټ ور سره کېناستو څنګه یې ښې جوړې. دا سړی ورته وایي دې دیو ته چې دې کټ نه لږ ته په دې بل کټ کېنه تا نه ماله بوی راځي. هغه ویل ډېره ښه ده. نو بل کټ کې کېناستو یو ساتو لاړو. څو ورځې پس چې دا سړی جوړ شو او غره ته ورغی دیو ورته ویل ښه شوې؟ ویل او صاحب جوړ شوم او ستا هم ډېره مهرباني پوښتنې ته راغلی. ویل ښه ده داسې چلو که چې لرګوله خو راغلی او تبر در سره دی خو اول به په دې تبر ما په دې سر وهي این رستو به لرګي کې کني اوس دې زیر و زبر کوم. هغه ورته ویل ته زما دوست دی اشنا دی څنګه دې په تبر ووهم؟ هغه ویل که ځان دې روغ پکاري خو فوراً ما په دې سر په تبر ووه کني بس کار دې خراب دی. دړه کې دا خیال کړی چې زرو ځانه به څه مینتې کې خو ځان ته خلاص کا. بس تبرې والا را پرېښی دی په دا سر یې چې والی سر یې دوه منځه شوی دی. هغه بیا سر داسې نیولی دی او ده ته ویل ځه اوس لرګي کوه. تلی دی دیو چرته لس شل ورځې سر یې ټیک شوی دی. چې ټیک شوی دی نو دې سړي خو دا خیال کړی چې زه خلاص شوی او غر دې خپل شو. چې بیا دی ورغلی دی خو به روزانه تلو راتلو لرګي به کول را کول چې راوتی دی وله چې کتلي اوهو جوړ شوې. هغه ویل وګوره زخم د تبر څنګه شو؟ ویلې دا خو بلکل ورغی او ټیک شو. ویل ښه اشنا خبره واوره ستا د تبر زخم ورغی او جوړ شو. خو زه چې ستا کور ته درغلی وم تپوس له او تا وویل چې ما نه بیرته کېنه تا نه ماله بوی راځي هغه زخم مې په زړه کې والله که جوړېږي ال او مغسې تازه دی. بس مغه تبر یې تې اغستی دی او د ګردن ته یې ورته نیولی دی او دا سر یې تې هلته لړه کړ چې ته د دې قابل نه یې چې تا سره څوک دوستي وکړي یا تا سره څوک تعلق وساتي. دوست ته څوک دا وایي چې تا نه ماله بوی راځي. دوست خو دا معنی چې یو شاعر وایي چې کما خوشبوئی میں چې د یار د په خوله کې کما خوشبوئی میں چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوئی د عطاري د عطرو نشته. زما د محبوب د خولې بوی چې دی په خدای قسم که داسې بوی د عطاري په ټول دکان کې شته. تاسو خیال راغی نو هغه ورته وایي چې ته د دې قابل نه یې چې تا سره څوک تعلق وساتي یا تا سره څوک دوستي وکړي. نو زما عزیزانو د حدیث مقصد او غرض دا دی چې د ژبې زخم دا د لاس د ضرب نه لکها درجې اوچت. دغه وجه ده چې حدیث کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ښه مسلمان هغه دی چې داغه د ژبې نه او داغه د لاس نه بل چاته ضرر ونه رسي. نو الله دې زمونږ ژبې داسې کی چې څنګه پیغمبر ویلي دي. که تاسو عزیزانو فقه او کته فقه
چا کې چې څلور مذهب دي، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، دی فقهاو چې د قران کریم نه کم استخراج د مسائلو په اشاره او په دلالت او په اقتضاء او په تقاضا باندې کړه دي، عقل به حیران شي چې دا فقهي جزئیات د مجتهد د قران د کم آیات نه معلومه کړي او آیات بدرته یا دی فقیر دا جزئیات د حدیث کم روایت نه معلومه کړي دا حدیث بدرته دا خو چونکه یو عظیم بحر دی قرآن او حدیث، اوس بلا خبره ده چې په پاکستان کې قرآن نه دی پاتے او حدیث نه دی پاتے. قرآن کې په پاکستان کې قرآن نه دا شی جوړ شو لکه بیګا به تاسو کتلی، ما سره خپل الحمدلله ټلویزیون نشتا او خدای دې را کوم نه چا سره چې دی دا دې خدای وسوځي، سټیشن دې خدای وسوځي. بیګا صدر ضیاء الحق د ټي ډمانو ته انعام ورکولو، دا د اسلام علم بردار او د اسلام ټیکدار بیګا د ټي وی ډمانو ته انعام ورکولو، نو د ټلویزیون ډمانو ته انعام چې ورکولو نو دا غي افتتاح په قران کړي دا بیګا، دا بیګانه خبره. اول دا سورۃ رحمان وی الله دې تباہ و برباد کی دغه مليان، الله دې دوی هلاک کی او خدای دې دوی په فالج والے کی چې دومره خو سوچ کوي تاسو خدای هلاک کا چې هلاک شي. د صدر په غیږ کې خو کېنا غیږ کې نه چې خلینا مې اوس سبل سوزي پار سے کېنا کور دې وران شخو دومره خو سوچ وکا کنه چې دا د سشي افتتاح په ما کوي چې دلته ز قرآن مې نو الته دا ټي وی د ډمانو افتتاح په قرآن وکړه ولته ورپسې ډمې را لې بیا دا به تاسو کتلی ځکه چې دا خو مبارک کار دی. بیا د جمعې په شپه خو په پاکستان کې چې څومره د جمعې شپه د لعنت شپه ده دومره به په مخ د ځمکه بله شپه د لعنت چرته دی. د دنیا حرام توبونه، کنجر توبونه، دم توبونه، ویسیارونه، دا معززین او دا شریفان چې نن تاسو ورته وایي دا شریفان د جمعې په شپه ویسیار تناستی خزی او نر او جنکی او لکانٹو دا ستا ملک شو. دا آغا ملک دے چې پچا کې صدر نوالا تر اسملائی پورے او اسملائی نوالا تر وزیرانو پورے ټول ورځ لګي اسلام اسلام. یو وزیر اعظم جوړ کړی دی چیرلو جوړنجو اغم چې اسلام 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 دا به په داسې ګوډاګې دی لکه پخوا به چې باران نه ودرېدو د ښځو به ګوډاګي جوړ کړه ویل به هله ګوډاګې ځوړند کړي چې دا باران ودرېږي. دا هغه د ښځو ګوډاګې دی وزیر اعظم کړی دی او دیم لګي اسلام اسلام په صوبایي اسمبلی منبر اسلام اسلام دی چې راپاسیم اسلام اسلام. تاسو ټول قوم وای چې لعنت شدر باندې دا ستا اسلام دا دی چې د ټي وی کنجرانو لده انعام ورکول او افتتاح دی په قرآنو. د پیښور ټلویزیون افتتاح چې کېدا پیښور کې پته ولګوي چې د دې د قرآن تلاوت چا کړو. هغه مولا د قرآن تلاوت کړو چې موږ دروځي او د اختر فیصله وکړو او هغه د حکومت مولاوي دا یو شوشر پسندي حکومت له مشکلات پیدا کوي. د داسې حکومت خو گردن پرې کول پکار دی چې په کوم حکومت کې قرآن دومره شرمېدلې کتاب. قرآن دې نه راغلی دی چې د ټلویزیون د ډمانو اوس بېله خبره تاسو وګورئ زمونږ د ملک کې کپړې چې څوک جوړوي هغې ته جولا وي
او لندن کی چې څوک کپڑے جوړي هغه تا انجینئر وي. زمونږ د ملک دا غریبان ډولکی والا چې دي ته مونږه ډمان وای. هغه دا ډم دی، دا ډم دی. اوس په پولیس کې چې کوم دغه ډولکی هغه گئی هغه ته بینډ باجو. په بارډر کې چې بینډ عام معززین دي. په ټي وي کې چې دا کنجران کم راځي دي ته فنکاران وای. دلته زمونږ د بالا مانه کې اوسې هغه رامین باجا غږی د دې ځای دی. ما ته پته نه وه، دکان ته راغلی او ګولۍ خستې. ما لکه ته څه کار کې؟ وی چې جي زه فنکار یم. زه پوه نه شم. فنکار خو ډېر قسم کېدی شي. چې لاړو ما ته ملګري وویل دا ډم دی ویلې باجا غږی پرېږدو. ما ته زه تیر استم. ما فنکار به څه معزز شي ته وایي. اوس دا د ټي وي ډمان دا فنکاران دي، دې ته ډمان نشي ویل. که په ټي وي ګډېږي فنکار دی، که په دبلې غږی فنکار دی، که په باجا غږی فنکار دی. هغې له زمونږ امیر المؤمنین انعامونه ورکړه چې تاسو قوم ډېر خوشحال ساتلی دی او دا قوم ډېر خوشحاله دی. تاسو ورته غزلې ښې وایي، ډرامې ورته ښې کوئ، دبلې ورته ښې غږوئ. دا زمونږ ملک دی. اوس کې به څه؟ اوس چو کفرس کا برخیزت کجا ماند مسلمانی، چې افتتاح د کنجرتوب ملا کول شروع کی، هغه قوم کې به اسلام کم ځای پاتې کیږي. بس که خیر جشن خیبر لګي ختم په ماو کې او بیا رستو پکې څه کیږي. ټي وي سټیشن جوړ کې افتتاح په ماو په قرآنو کې. انا لله و انا الیه. نن ستا ملک قرآن نه دا شی جوړ. دا ملک به تبا کیږي نه، دا ملک به غر کیږي نه. استاسو ټوپونه وهي راجیو ګاندھی درته فوجونه اچولی دي. راجیو ګاندھی فوجونه اچول نه، که راجیو نه یا روس نه بد شي اسماني افت به در باندې. په کوم قوم قحط راغلی و وای چې تمام دنیا پکې د لوږې مړه وه، قحط به در باندې راشي. اوس دوی بیا خارښتېږي وړو ګرانولو له، چینو ګرانولو له، بجلی ګرانولو له بیا خارښتېږي. تاسو په غبرګو سترګو کې نه د ملک بیروزګاري وګوره. ایم اے او بی او ایل ایل بی او پی ایچ ڈی او دا ګډ بلای کړي دي، د کلرکۍ ځای ورته نه ملاویږي. د کلرکۍ ځای یو کلرکی سیټ چې خالی شي 10,000 درخواست د بی والا ورته پلین پراتی. نو یو سیټم بیا دا به خپلو سړی په پلان دی نه لګېدلی. اخبار کې بینه اسې بیدیوی ورکی، ایڈورټایزمنٹ ورکی جی درخواستونه ورکی پلانې سیټ خالی دی. تاسو اخرئ په دې دیر سپاره قرآن چې د وړاندې نه پاغې د وزیر سړی برتی شوی دی. مون خو د بابا خپل یو زمون کور ران دی، کور د هغه چا آباد دی چې د ابای خپلی. دا ستا ملک شو. یو طرف ته بیروزګاری وګوره انتها ته ورسېده. ملک ټول بیروزګار، 80% دنیا بیروزګاره ده. الله دې سپین د لوږې نه مړ کوي. او بل طرف ته ستا ګرانی وګوره وړه بیا دې ګران کړه. بجلی لګیا بیا ګرانه. غوړي دې کم ځای ته ورسول. 10 روپۍ کیلو چینیم ده او 10 روپۍ کیلو ګوړم ده. یعنی د په خوا به د غریبۍ د وجه خو چا د ګوړې چای اوس کلی کن. اوس ګوړې هم نشته 10 روپۍ کیلو. ځکه هلته په غنو په ځمکو ستا دومره ټکس لګېدلی دی چې 10 روپۍ کیلو به نه خرڅوي. نو څه چل به کېږي؟ خو چې خوځې ټکس، چې خوځې ټکس، چې خوځې ټکس
بیا دې پلارو کې جیب کتری ودرولی دي کچر تر روانه خار ته وګړاله پلاره کې در ترحزن ناستی صاحب په جیب دې ډاکا واچي کور دې وران شي واپس کور ته لاړ شي ګوړه دې رانه وړه خزه ګوړه په سره وړم جیب می چاووالو ان شاء الله پکې وای ان شاء الله دا د زیولک په ان شاء الله به عمل چلیږي ان شاء الله صحیح معنوں میں دا معنی ټکي ډېر خیاط کړي دي دا صحیح معنوں میں مې خدای ته ګوره اسلام خو نه راولي دا خلک خو د لوګي ممړه کوا د مومن کار دی چې من رب کا غوی رب مونږ څه پیژندل خدای قرآن ته وګوره د لوګي مړ شوم چرته یو کپ روټای باندې دا من رب هیڅ نشو صاحب نه اسلام را د لوګي دې مړ شو خو د پاکستان قانون دی قرآن شي د لوګي دې مړ شو بربند دې ګرځو خو د ملک فیصله دې په قرآن شي والله العظیم چې زما خو دې د ایمان نه ګوتې وخیږي چې د لوګي مرم چې زه بیا هغه ګونه کوم خو یو مو نشو کړ عزیزانو غنم ولې ګرانه څه چلو شو ځکه چې شاهي اخراجات دومره اوچت شوي د شاهانو خرچونه اسمان ته ورسېد نو غریب به د لوګي نه مړ کېږي د کورونو کرایه وګوره دومره سوړه خالی شوي نه 1500 روپے بیا دغه جیدادونو والا نه دی پروردگار دا جیدادونه د مرګ پاتی کی دکان کنی سے 60,000 پټکه کور کنی سے 60,000 ایڈوانس وت کور دې د میر دین جمعات شاه خو کرای بدر کوم کنه دا پټکه پکې پکم کتاب کې راغې د دې تپوس والا هیڅ نشته او دلی د پاکستان نه د دلی راجا جوړ دے دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں جڑا والا پیڑو سکشتا نا یعنی ولی تا دکان نیسم تا ولی مانا 60,000 روپے بڑھکیا ولی او کری بدر کون کر یا زستا پا کور نیسم تا مانا ولی 60,000 روپے ایڈوانس غواری تاسو بڑا کے داوائی چی دا سڑے پی بیا قابض کی گی ٹھیک دا قابض کېدو دپاره قانون پکار دی د ملک بیا کنه ته زما کور کې اوسېږې او زه ستا ویستلو غواړم یو میاشت ته زما د کور اجاره دار یو میاشت پیاله راغه کرۍ مې دنه واغسته او درته مې ووي چې کور خالی کا پټکی به کاډه په سارے او بار به وځي پټکی دې لپاره بیا قانون پکار دی اې لپاره تاسو بیا د پیرنګیانو قانون ساتل د لاډ میکاله تاسو راشي په ججو کې وګورئ سیول ججانو سرا د شلو کالو کې سونه پراته 200 ججان په بدل شي او د یو کوټړای کیس نه فیصله کی زمون مالک کې اولک دغه د خزي کیس ته پلار ته خزا کینولې ده پلار پشمار شمیرلی 2 کاله وشو 2 کاله یو سیول جج د خزي او د میړه فیصله په 2 کاله کې ونه کړ دستا د مل قانون ده اخر دا ججان دې څه لپاره چې د یو میړه او د خزي فیصله په 2 کاله کې نشي کوله د یو کوټړای کې 14 کاله وشي چلیږي لګیا د لپاره خو شری قانون پکار دی خزه او میړه پیښو او خزه وی چې د میړه سره زه وخت نه تیرو بالکل کمه علاله کوي خلع وکي پټه کې خزه او میړه جدا کی بس خبر خلاص ګوان دی بل ورځ وکیل راته وی تبم پکې پیش کېږي جج سره مالوالی ویل جرګه دی پکې کړی استاد خدای مال کور دغه پاکستان په قانون وران کی کزب جج سره زب پیش کېږم جج سره به خزو بیانونه کوم ویلی ججو زرد جج بچیا دستا ملک دے 500 کی سنا وګوره 500 کی سنا لس کاله اوسو سړی 500 گاټ کې پراته دي په لس کاله کې دی یو 500 کیس نه فیصله کی لس کاله لری مزي
ارباب سکندر چا وجلې او کني وجلې د دې صوبې سره گورنرو کنو اصله تر اوسه پانځګار کې پروت ته کنه پروت لس کاله کې درنا ورځ کې تر اوسه فیصله شوه ده حالا پاکستان دی دا بازي پکې چې پاکستان په تړقې روان دي پاکستان په تړقې روان دي پاکستان په تړقې دا پاکستان کې خو خلق د خدای په عظیم قهر گرفتار تو ورشه د کچروله ورشه سپینګيري او زاړه او ځوانان چپړاسيان دي صاحب پلانې وغیرہ پلانی وغیرہ لدی چې هغه په خله کې خاورې نه اچولي आवाज درته نه بیا ټپستان دنه وګوره یو حال جوړ دی او دا به کیږي څه انجام بچي د دې ملک انجام بدای چې کم قوم چې نا اهل شي یا په بل ملک راشي قبضه پیو کی او یا په آسمانی افت راشي لوټ اعلان دی باندې پرې نه دی او تباہ او بربادي کی نو انتظار د دې کوي چې خدای دې نه کی هغه سات چې زمونږ د ناهلای د وجه یا را باندې روس راشي او یا را باندې انډیا راشي زمونږ د ناهلای د وجه مونږ اهل د دې نه یو چې مونږ یو آزاد قوم تصور مونږ د دې اهل نه یو مونږ له آزادۍ چل ناراضي مونږ آزاد یو نه مونږ فلال غلامان یو تاسو د خپل ځانونه کتلې دي چې چرته وزیر وګورئ دا وزیران څه دي په دې څوک پوزه نه پاکي تاسو ځانونه کتلې دي دلته مونږ سره په دې کاکشالو کې اوسېږي چې په موټر کې نه کیږي په پیدا سي اته ورځو کې مې کته صاحب د ګلونو غنټې په الکه چرته سي وزیر صاحب امریکای نه را روان دي هغه ورځ خپل چنګا کوله ما په سراغه د کوارټ کمشنر سره مې کار دی لګ به مې شفارسونه کوي ته خدای تباہ او برباد وزیران ستا پلندران دیو کوارټ کمشنر ته شفارس زو کوم تاسو ځان کتل تاسو تر اوسه ځان دا محسوس کړی نه دی چې موږ آزاد قوم موږ آزاد یو کدی قوم دا محسوس کړه چې موږ آزاد یو بیا به دوی دسه چل کوي چې د وزیر دفتر لور شي او ورته وایي چې زما د پلانې کار دی او هغه ورته وایي چې نیکوم یا سباره شو غلط دی مرای له لاس ورواچي او کرسي نه راکوس کې راي کاږي بار سرکت او په خېټه ورته ټوټونو ته زما غلام ته څنګه زما کار نه کوي آزاد قوم دی ته وایي حضرت عمر په منبر ولاړ دی خطبه وایي او لاندې نه داسې تاسو غوندې یو غلام ناستو مرای را ټوپی کو دی مرای نه ونی او د منبر نه اعلان دی راکوس حضرت عمر وتل ولی ولته په دې منبر خطبه نشي ویلې ته غداري خبره کوه و مال غنیمت کې صادره راغلي وي یو صادر ماته ملاو یو تاته ملاو ټول قوم ته یو صادر ملاو زما کمیس وګوره لند جوړ دی او ستا کمیس وګد دی معلومیږي تا چې تا دو صادره ساتلي کم سره چې د قوم غداري د پیغمبر په منبر خطبه نشي ویلې دا دو صادره دی ولی ځان له ساتلي دي ته خو ما سره برابر حقداري کنه په دې ملک کې تا دو صادره ولی ساتلي هغه ولخه زوی ته आवाज وکړ وې دې فراش وې بچي زما دا کمیس ولی وګد جوړ دی وې پلار دا ما یو صادر ستاو یو ما خپل تعالی در کړی دی نو دو صادرو دا کمیس جوړ ا غلام ته ویلوستي یقین راغې مال مې دې زوی خپل صادر را بخلو ویلا اوسو خېجا وبکی دا څه څوک آزاد قوم دی ته وای مونږ آزاد مونږ د پولیس په هیڅ را باندې لاس کی دي مخکشه الکه صبر سره استر سره نشته مخکشه ته ویلې شې سپې تا غپلار به ورته ستی زونه چوي چې دازو کې اوس پای مخ کې ټول اورز دال لګې دی لکه تاړې ته ټلیفون دی زوی می پولیس بوتل ډېر خکاری کړي چې بوتل خدای ته د سي بوتل کټ چې یو سورلس کاله کې تاسو آزاد قوم دې ته نه وایي لکه دا مونږ چې آزاد قومونه ورشه سعودي عرب کې هم دمره غوندې سپای پاس په چوک کې ناس
मजाल दे چې څوک غلط راشي आवाजو کی الحکومه چې الحکومه وای الته د مجرم زړه ووزي د خلې نه زړه بوټوزي د یاري یو قاضي مکه کې می تاسو کو چې دلته څومره حکومت ججان مجستریټان هغه دلته مافي جج مافي مجستریټ مافي هاي کورټ مافي سپریم کورټ مافي دلته هیڅ نشته واحد امیر یو امیر دے د ټوله مکی یو 302 مغه دیو شیشنه مغه دیو جج مغه دیو تاړهدار مغه دیو اڅ ایون ما مؤلف دل دا چل څه ده ما تل په کلونو دلته کیس نه تیخیږي نو د ججانو ضرورت څه ده دومره روب دی د حکومت د خلکو پړه کې دلته صاحبانو دفتر ډکی فایلونه دي کتابونه دي چې کاغذ دي پنا په خدای یعنی 107 یو معمولی خبره سوک سپیړه په سوک سپیړه چې تانه تلار شو ځان خلاصېم ټکوره بده لګ چې د تانه د اف ای آر نزان خلاصې بیا کچرو تلار شي بیا وکیل نسی بیا مجسټریټ تا بیا ضمانتیان بیا مالدار او کونسلر دا د کباب او د روټو غلا دارا پیدا کې مړه خدای به دې کورم ورپسې وران کی چې د سوق سپېړې نه ځان خلاص دا زموږ ملک دی یا دا زموږ وطن دی نو عزیزانو د دې وجه څه ده چې په دې ملک کې واحد کتاب د خدای قرآن دی چې ډېره لویه بې عزتي کېږي لګیا ډېره لویه بې عزتي کېږي او زموږ د لاسه کې قومي اسمبلی او ضیاء الحق د دې ذمہوار دي الله چې هر تندر راغورځي خدای دې په دوی راغورځي موږ دې خدای بچ کی